باجوړ روپۍ ثوابۍ د ګنده کرونو لپاره کیم لګېدلی دی د الله رضا لپاره دوی سره تعاون وکړئ 10 روپۍ 20 روپۍ 50 روپۍ د دوایانو کمبلو د هر څه ضرورت دی د خپل کور د خپلو بچو د سر صدقه وکاږئ. جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو باندې سیلاب راغلی دی، هلته خلک متاثره شوي دي خو ډېرو خلک راغلي دي، هلته دورې کړې دي، هلته د دوو تنظیمونو نوم اخیستی دی، بندره یې کړې ده چې یاره خدایي خدمتګار دی، دار خدمت دی، هغې منفور خدمت کوي. هغه خدایي خدمتګار تنظیم دلته هم راغلی دی، د هغې ټیم په وساطت سره دلته چانده کوي، هغې سره خبرې کوي. خدمتګار ارګنایزیشن د خپل ستر مشر جناب احمد ولی خان په حکم باندې په میټروپولیټن کې کیمپونو سلسله شروع کړې ده. دا زموږ دریم کیمپ دی، د مختلف د ښار په مختلف ځایونو کې موږ کیمپونه ولګول. الله دې زموږ پښتنو ورونو ته وس ورکړي، موږ یې ډېر مدد وکړو او هر یو سړی د خپل وس مطابق باندې موږ سره مدد کوي او انشاءالله موږ به د خپلو سیلاب ځپلو د هغې به موږ مدد او د امداد به موږ کوو. دا سامانونه زموږ مشران به ورته رسوي ده او ټولو مستحقینو ته او حقدارو ته به موږ خپل حق رسوو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې زموږ ویل احمد ولی خان مرکزي صدر صاحب د حکم باندې موږ دا کیمپونه سلسله روانه کړې ده. دې وخت کې زموږ سواد بونیر باجوړ شامله کې زموږ ورونه ډېر تکلیف کې دي، ډېر پریشان دي او هغې چې کم دي موږ کوشش کوو چې موږ دې ټول عام عوام هم دې کې ځان شامل کړو او هغې ته دې کې مدد وکړي. انشاءالله دا امداد به موږ هر یو کور ته به موږ دا امداد رسوو انشاءالله. په دې زموږ د صوبې پښتونخوا په مختلفو علاقو کې سیلابونه راغلي دي او ډېر تباهي یې کړې ده. د هغې د مددګارو لپاره موږ چې کله د خپل مشر احمد ولی خان په هدایاتو باندې مختلف ښار په مختلفو ځایونو کې کیمپونه لګولي دي او کوشش کوو چې ښه ناښه چنده راغونډه کړو. مشرانو ویلي زموږ د کیمپونو سلسله په هره زنده کې په هر چوک کې موجود ده، په هر چوک کې لګېږي. دا خدایي خدمتګار لګېږي او د خدایي خدمتګارو چې د چا مالي وس کېږي او که د چا جاني وس کېږي هغه سره کوي. د دې پېښور ښار پښتنو ته دا اپیل کوم چې دې وخت زموږ باجوړ سوات بونیر روپۍ ثوابۍ دا د دې خلک ډېر زیات سیلاب وهلي دي او مالي جاني نقصان یې شوی دی. نو دې کیمپونو کې چې کومه کیمپونه کم ځای لګي هغې کې چنده کې مکمل حساب لې جوب در جوب د الله د رضا لپاره دلته راځئ. 10 وي 20 وي 50 وي د خپلې مرضۍ مطابق ورکوئ چې دغه خلکو څه ناسم موږ ازاله وکړو د نقصان. احمد ولی خان صاحب په حکم باندې زموږ په پوره صوبه کې خدایي خدمتګار لګیا دي او موږ پېښور کې دلته دا کیمپ لګولی دی او د احمد خان په وینا باندې په بونیر په سوات او په باجوړ کې پوره خدایي خدمتګار هر ځای کې خپل دغه جاري ساتي. دا د خدایي خدمتګار مشران دي چې دا زموږ څومره ورځ ده چې څنګه زموږ هلته یو ټیم لګیا دی، څوک د تعمیراتو کار کوي، څوک د خطو لایستو کار کوي، څوک میډیکل لګولی دي، څوک خوراک تقسیموي، څوک اوبه تقسیموي. د هغې سلسلې یو ګړي ده چې موږ راغلي یو دلته موږ چاندې غونډو ټولو عوامو ته دا اپیل وکړو چې څنګه احمد ولی خان په وینا باندې په اپیل موږ راوتي داسې تاسو ټولو پښتنو ته پکار ده د دې خپلو پښتنو سره مرسته وکړئ، ملاتړ یې شئ او د دې سره مدد وکړئ یا په خپل واسطه یا زموږ په واسطه باندې د دې سیلاب متاثرینو سره خامخا مدد وکړئ.